په دنیا کې چې الله تعالی څونه انسانان پیدا کړي دي بالخصوص مؤمنان بندگان نو الله تعالی په هر مؤمن بنده باندې څه ذمہواری په سر کړې ده که پلار دی نو هغه د اولاد په حق کې ذمہوار دی الله تعالی به د دنه د اولاد په حق کې تپوس کوي که استاد دی عالم دین دی الله تعالی به د دنه د خپلو تلامذو د شاګردانو په حق کې تپوس کوي دغه شان که یو افسر دی او د څونه ماتحت په اداره کې خلق دي الله تعالی به د هغه ماتحت خلقو په باره کې د دنه پوښتنه کوي چې د دوی حق د پوره کړی دی که نه دغه شان وزیر اعظم دی الله تعالی به د هغه نه د ټول ملک په باره کې تپوس کوي که وزیر اعلی دی هغه نه به د صوبې متعلق تپوس کیږي که ناظم دی هغه نه به د خپل ایریا د علاقې متعلق تپوس کیږي که د تصوف پرو سره واغست والو یو شیخ طریقت یو پیر صاحب نه به هم د خپل مریدانو متعلق پر ورځ د محشر تپوس کیږي چې تعالی زما د بندگان درغلیو ستا په لاس باندې دی ذکر واغستو آیا تا بیا د دی تربیت وکړو که نه خپل مجلس دی پې صرف ګرم کو خپل نغری دی پې ګرم کو خپل ځان دی پې صرف ښایسته کو که نه د دی د تربیت خیال دی مو ساتلو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله د معراج په سفر باندې تشریف یوصلو نو څه خلک یې وکتل چې هغوی لرګي را جمع کول هغه به چې جمع کړل هغې نه به یو غوټه جوړه که یو ګیډی به یې جوړ کو او بیا به یې اوچتولی نشو حضرت جبریل علیه السلام نه حضور علیه السلام مبارک تپوس کوي چې اے جبریل دا کم خلق دي او الټه به چې ګیډې نشو چتولی نو هغې سره به وی نور لرګي یوځای که نو حضور مبارک په دې باندې نور حیران شو چې اسې هم ګیډې نشو چتولی او نور دې هم ورسره لرګي یوځای که پکار دی چې دا لرګي ته کم کړي نو حضرت جبریل علیه السلام مبارک ورته وفرمایل ای د الله رسوله دا ستا د امت هغه خلق دي چې په دوی باندې به د خلقو حقوق وي خدای به د حقوقو خیال نه ساتي په دوی باندې به د خپلو ماتحتو خلقو د دوی چې کوم انډر خلق دي د هغوی به پې حقوق وي خو خیال به نه ساتي حقوق په پوره کوي نه امانتونه به خلکو ته نه رسوي دا هغه خلک دي او الټه به نور غواړي چې زما د خلک نورم انډر کې شي الټه به نورم غواړي چې زما مریدان دې زیات شي خو د دې خیال به نه ساتي چې د دې مریدانو اصلاح هم کول غواړي الټه به غواړي چې زما شاګردان دې زیات شي زما مدرسه کې د خلک زیات شي خو مولا له پکار دي چې د دې خلکو اصلاح هم کول غواړي پارټۍ والا به غواړي چې زما پیپل پارټۍ کې د خلک زیات شي نیشنل پارټۍ والا به غواړي چې نیشنل والا ما سره زیات شي داسې هر پارټي واخله خو د دې هم خیال ساتل غواړي چې د دې خلکو حق هم دی په ما باندې بیا کنه هغه هم پوره کول غواړي نو صرف خپل مجلس په درنول غواړي او نور د حقوق خیال به د چام نه ساتي لوی خبرې به کوي لوی خبرې به کوي حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه لږ مخکې لاړم نو یو کاڼی مې وکتو چې د هغې نه الله تعالی یو غوی راوباسلو یو کاڼي نه وړوکی شان کاڼی او هغه غوی دوباره دې کاڼي کې دننه کېدو وای ما جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبریل امینه دا کوم حال دی
دی وړوکي کاڼي نه لوی غوی راووتو او واپس ورګې دننه کېدل غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې د الله رسوله دا ستا د امت هغه خلک دي چې لوی لوی خبرې به کوي، لوی لوی خبرې به کوي، خو دغه لوی خبرې به دی لپاره د شرم او د رسوایي او د ذلت سبب بیا ګرځېږي. داسې نام نهاده پیران شته چې لوی لوی کرامتونه خپل بیانوي، عالمان شته چې د خپل علم لوی لوی د چرچې کوي، د خپلو مدارسو ښه ځای په ځای شهرت کوي لګیا وي، خو مدرسه کې د هغوی په خانقاه کې د تربیت ذره برابر هم ځای نه وي. ګورئ صرف په میډیا باندې او د خلکو ښودنې دپاره بس دغه منډې تنډې دي، هلې ځلې دي، خو یو ورځ خو را روانه ده که نه، د دې خو به تپوس کېږي که نه. ریاکاري د تشه. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه مخکې لاړم څه خلک مې وکتل چې د کوې نه به یې اوبه راوباسلې، خو چې کله به دا لوټه دا ډولجګۍ دا بوکا چې کله به د کوې نه بره راوخته د اوبو نه به خالي وه. وایي ستړي شول دا خلک چې اوبه راوباسي خو اوبه نه راوځي. وایي ما تپوس وکړو هی جبرائیل امینه دا کم خلک دي؟ ای د الله رسوله دا ستا د امت ریاکاره خلک دی. دا به صرف د مخلوق د ښودنې دپاره عملونه کوي، صرف په سوشل میډیا به ځان خلکو ته ښکاره کوي چې زما مدرسه ډېره اعلی و بالا ده، زما مدرسه کې ډېر تعلیم او متعلم کېږي، زما خانقاه کې ډېر د شریعت پابندي ده، ډېر هغه د مریدانو تربیت کېږي. خو اصل کې به حقیقت نور سي، په سوشل میډیا به بل سي. نو دا وایي د هغه خلک دي چې آخرت کې به د دوی هېڅ قسمه حصه نه وي، چې کله پر ورځ د محشر د دې قبرونو نه راپاسي د خلکو د ښودنې دپاره به یې ټوله زندګي تېره کړې وي، آخرت کې به د دې ریاکارو خلکو هېڅ قسمه حصه نه وي. نو دا دور ډیر زیات د فتنو دی، د بد عقیدۍ هم یو سیلاب دی، د بد عملۍ هم یو سیلاب دی، د بد اخلاقۍ هم یو سیلاب دی، د عریانیت د فحاشۍ هم یو سیلاب دی، د علم په جامه کې د تصوف په جامه کې د خلق د اسلام جړ وباسي لګیا دي. ګوره څوک بېنمازۍ ته لګیا دی، تصوف وایي چې مونځ پکې نشته، مونځ پکې چا راوستی دی، څوک خپل کشفونو ته تصوف وایي بس ما ته کشف کولو شو، ما ته خوبونه ګورم، بس زه تصوف کې خو عروج ته ورسېدم، بس ما خو لوی مقام حاصل کو. یو شعبده بازی شروع ده. حقیقت هغه حضرت امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې مسلمان او مسلمانۍ کې څه فرق دی؟ نو سیدنا امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل مسلمان د ځمکې لاندې لاړو، مسلمانی صرف کتاب کې پاتې شوه. هغه د خپل دور خبره دا کړې ده چې د سیدنا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مرید دی. اوس خو د هغې نه حال نورم بدتر دی. ګوره نورم بدتر دی. په دغه دور کې مال تاسو ټولو له پکار دي چې د خپلو عقیدو د خپلو ایمانونو حفاظت وکړو، او بالخصوص د خپلو کشرانو د خپلو بال بچ چې د هغوی په ما په تاسو ټولو باندې حق دی د هغوی د عقایدو حفاظت وکړو، د هغوی اصلاح وکړو. بحیثیت یو شیخ، بحیثیت یو پیر صاحب له څه پکار دي؟ په پیر صاحب باندې څه ذمهواري ده د مرید متعلق چې هغه د مریدانو تربیت وکړي. ړومبی پیر صاحب له پکار دي چې په مرید کې خلاف شرع کار څه وکتو
پیر صاحب له پکار دی چې بلا ججک بلا هچکچاهټ د مرید اصلاح کی ګوره که د سنتو خلاف عمل په وکړو چې یاره دا زما مرید خو د سنتو خلاف روان دی شیخ له پکار دی پیر صاحب له پکار دی چې دا مرید تادیبا پوي کی چې بچي دا کار د ټیک نه دی کاغه د فرایضو کې کوتاهی کولا د الله حقوق ضایع کول یو شیخ طریقت له پکار دی چې د مرید دی اصلاح کی د الله په باره کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په باره کې د شریعت متعلق چې کم فرایض دی په دغه مرید باندې پیر صاحب له نه دی پکار چې د هغې په باره کې دی د سره د معافی معامله وکړي د درګذرۍ معامله دی وکړي نه د شیخ له پکار دی چې دا مرید دی پوي کی او صوفیای کرام فرمایي چې یو شیخ طریقت یو پیر صاحب خپل مرید وهلم شي ځکه چې دا د اولاد دی څنګه چې یو پلار خپل اولاد وهي تادیبا چې اولاد کې څه غلطي وي څه کوتاهي پکې څه کمی پکې هغه وهل د نفرت په وجه نه وي هغه د مینې او د محبت یو انداز وي یو ماشوم چې مور لامبي نو ماشوم په زړه کې دا وایي چې دا مور ما سره څه ظلم کوي زیاتې کوي اوبو باندې به لامبي جامې رانه وباسلې بربند لغړې کم اصل کې دا مور د اولاد د ګندګۍ نه صفا کوي لګیا ده پاکه یې لګیا ده نو که داسې یو مرید ته خپل شیخ په یو ټایم کې جلال کې راشي غصه پې وکړي یو پړکې ووهي یو ګزارې ووهي نو مرید له نه دي پکار چې ځان دې د شیطاني وسوسو کې راګیر کړي چې اوهو ما سره خو دې پیر صاحب ډېر ظلم وکړو د خلکو په مخ کې وی وهلم رسوای کم ذلیل کم نه دله دې خوشحالېدل پکار دي شکر دی چې په ما خو څو خوږېدو واله شته شکر دی چې په ما خو څو خوږېږي زما اصلاح کوي ما آخرت طرف ته راکاږي ما د حضور مینې طرف ته راکاږي ما د الله مینې طرف ته راکاږي دله په دې باندې شکر باسل پکار دی دویم شیخ له پکار دی چې د مرید د زړه نه د دنیا د محبت وباسي دا د شیخ ذمہواری ده چې داسې تعلیم مرید ته ورکي داسې درس دی مرید ته ورکي چې بچې دنیا وګټه خو د دنیا محبت لا زړه کې ځای ورنکي حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه به فرمایل که زمونږه ګناه صرف دونه وه پر ورځ د محشر چې زمونږ په زړه کې د دنیا محبت پروت وای د جهنم تلو دپاره دا ګناه کافي ده بس که زمونږ په زړه کې وای د دنیا محبت پروت نو وای د جهنم تلو دپاره دا هم ګناه کافي ده اولیاء نیکان پاکان فرمای چاته چې الله په قهر شي وای دې د دنیا په محبت واړی صوفیای کرام فرمای چې دنیا دا د شیطان لوی آله ده د شیطان دوکې ورکولو د پاره یو لوی آله ده نو مرید له به داسې درس ورکوي چې د ده په زړه کې د دنیا محبت نه وي د الله او د هغه د رسول د آخرت د پاره د ده ټوله توجهات جوړ شي دا د یو شیخ ذمہواری ده بل دام د یو شیخ د یو پیری طریقت ذمہواری ده چې مرید دی په دې باندې خبر کی چې بچې په دغه لاره کې د تصوف په دې لاره کې به تنګیم راځي ذلت بم در باندې راځي فقر بم در باندې راځي بیماری بم در باندې راځي تاسې تکلیف به در باندې راځي چې په ټول خاندان کې به په چا باندې نویا به صرف پتا وي داسې حالات به دم در باندې راځي چې په ټول کلي کې په چا باندې به نه وي هغه به صرف پتا باندې خو بچې دې ته به ځان تیار ساتي دا به یو ټایم پوری وي دا به یو امتحان وي او ازمایش به وي که تا باندې فقر رالو که تا باندې فاقه راله
نو ته به حرامو طرف ته ځان نه متوجه کې، ته به ځان د تصوف نه شاته کې. دا وقفه نه ده په دې تصوف کې، وقفه چې ځان رستو کی د مریدۍ نه یو طرف ته کی. یاره د پیر صاحب نه مې چې کله بیعت وکړو نو سختی را باندې شروع شوه. تصوف ویل کېږي صفایي ته. تا چې دا کم د تصوف د راتلو نه مخکې کم ګناهونه خطایانې دې کړي دي، د هغې به خو صفایي کېږي که نه؟ د هغې خو به درنه هر څه وباسلی کېږي. نو بعضې مریدان په دې باندې ویریږي چې یاره زه خو چې کله د شیخ طریقت سره زما واسطه جوړه شوې ده نو بس امتحانونه دي او امتحانونه دي. نه، دا یو وخته پورې وي او دا هغه چا باندې وي چې د صفایي کېدل شروع شي، صفایي شروع شي. نو په دغه دوران کې مرید نه دي په کار چې دی وقفه اختیار کړي، یعنی سبقونه دي پرېږدي. نه، تو صوفیه کرام فرمایي چې کوم مرید وقفه یعنی دا رستو شو یو طرف ته شو د خپل شیخ نه یو سایډ ته شو، وای دا ځان د پاره لذیذ او ګڼله او سستی اختیار کړه، دی هیڅ چریم نشي کامیابېدی په تصوف کې، هیڅ چریم نشي کامیابېدی. دغه شان یو شیخ طریقت له پکار چې د خپل مرید نه د ذکر تپوس کوي چې بچې کوم ذکر ما در کړی دی هغه ته کې هغه تلولې کنه تاخ کې دی خودلې دی بس مانه دی واشتو او یو څو پیری دی ذکر وکړو او یو هفته دوه دی میاشت نیمه دی ولستو بس بیا دی کې خودلو. نه، وقتاً فوقتاً شیخ طریقت لا پیر صاحب لا پکار دی چې د خپل مرید نه د ذکر تپوس کوي. حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې کم یو شیخ مرید چې دا یو شیخ طریقت مرید شو او د بیا ذکر پرې خودلو، وای دا لعنتی دی، دا لعنتی دی. بعضی مریدانو ته به یو شیخ طریقت ذکر ډیر ورکوي، بعضی مریدانو ته به شیخ طریقت ذکر کم ورکوي، بعضی مریدانو ته به وایي چې ته زبان سره په زړه ذکر کوه، بعضی مریدانو ته به وایي چې نه صرف ته په زبان ذکر کوه، بعضی مریدانو ته به وایي چې نه ته صرف قلبي ذکر کوه. دا یو دوی ده. پیر صاحب ګوري چې دته د څونه دوی ضرورت دی. سبحان الله. دې معنی به بل مرید په زړه کې څه نه راولي چې دله ذکر ولې ډیر ورکو، دله ذکر کم ولې ورکو. دا د شیخ طریقت کار دی. هغه مرید ته ګوري، هغه بیمار ته ګوري، هغه شان دوی ورکوي. دغه شان شیخ طریقت یو پیر طریقت له پکار دی چې مرید ته د دې خبرې حکم کوي چې بچې ته به هر وخت چاردام کې اوسېږي. چاردام کې اوسېدل ګوره ډېر لوی سعادت دی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیہ فبارک حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیہ فرمائی چې اویاو کالو پورې زمونږ پیر صاحب چا بې اودسه نو صحیح کړی. سبحان الله. داسې حال کې زمونږ شیخ طریقت زمونږ مرشد پاک نو چاردام کې اوسېدل دا ډېر لوی فضیلت لري. او څوک چې چاردام وکړي او دی اوده شي وایي د ده مثال د روجهدار په شان دی. د ده مثال د روجهدار په شان دی. حضرت خواجہ صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې څوک چاردام وکړي او دی اوده شي وایي د ده دا روح په طرف د عرش روان شي او په عرش باندې دی رب ته سجده کې پروزي. الله تعالی یو نورانی لباس وایي د ته واچوي. سبحان الله. وایي ټوله شپه دی رب ته په سجده پروتي دی د دا روح د چاردام په وجه. او فرمایي چې کم شخص بیا اودسه اوده شي وایي د ده دا روح صرف ته دنیاوي اسمانه پورې لاړ شي
د دنیاوي اسمان دروازې ورته کولو نشي واپس راشي. حضور مبارک فرمایي چې څوک په چاردام کې وده شي وایي چې کله دی چاردام کې وده شوی وي او دی د یو اړخ نه بل اړخ ته راوړي وایي فرشتې ورته د درجو د مغفرت دعاګانې غواړي. دی خوبونه کوي او فرشتې ورته ولاړې وي دعاګانې کوي. څوک چې هر وخت په چاردام کې وایي د ده رزق به نه کمیږي. د ده اخلاق په الله تعالی ډیر ښکلي الله تعالی ساتي. با اخلاقه به وي. چاردام کې کوشش کوي چې مسواک استعمالوي. مسواک مجدد سے الفسانی سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې د اولیاء د کراماتو نه خپل ځان یاد کړی دی چې زما د لوی لوی کراماتو نه هغه چاردام ډیر بهتر دی چې کوم چاردام کې مسواک استعمال شي. مسواک چې څوک کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې اویا فائدې دي او ادنا فائدې دا ده چې په وخت د ځنقدن کې به د کلمه د شهادت نصیب کیږي. څومره لوی فائدې ده. او بیا یې د افیمو د نشي په باره کې فرمایلی دي چې څوک نشه کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې اویا خطرناکي افتونه به په ده باندې راځي او خطرناک افت په وخت د ځنقدن کې به په ده باندې راځي چې کلمه د شهادت پې نه نصیب کیږي. څوک چې داسې نشي تماشې کوي په دې باندې دی بیا قیاس وکړي. دغه شان څوک چې د چاردام نه بعد مستحب عمل دی چې درې پیری سورې قدر وایي انا انزلناه فی لیلة القدر. درې پیری الله تعالی ورته د 500 کالو واړو ګناونه معاف کړي. د 500 کالو واړو ګناونه. حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې څوک په ښایسته انداز سے چاردام وکړي او پس د چاردامه کلمه د شهادت وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وایي دغه کلمه د شهادت لستون کې د پاره پرواز د محشر به الله تعالی د جنت اته واړه دروازې کولو کی او دته به حکم کیږي چې په کومه دروازه د خوخي جنت ته داخل شه. حضور مبارک به فرمایل چې چاردام سره ستا د ګناهونه مله راځي. که د سترګو نه کومه ګناه دې شوي وي او مخ ووینځي نو هغه ګناهونه د سترګو نه ختم شي ورځي. که لاسونو نه د کومه ګناه خطا شوې ده او لاسونه په چاردام کې ووینځي هغه اوبو سره ګناهونه درنه الله ورځي. که د خپو نه کومه ګناه خطا شوي او خپې په چاردام کې ووینځي نو هغه چاردام د اوبو سره د خپو نه د الله تعالی ګناهونه خطایانې ختمې کړي. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه او ځل کوفه کې او په مسجد کې ناست دی. امام ابو حنیفه صاحب مبارک رحمت الله علیه او شخص ته ګوري چې چاردام کوي مبارک پس د چاردام هغه ځوان ته وایي تا کې دا د ګناه پرته د ځان نه وباسه. بیا یو بل شخص رالو هغه چاردام کول امام سے مبارک رحمت الله علیه هغه تم ګوري فراست نظر امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه تعالی ورکړو. ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی په مقدس مکه مبارک. هغه تم بیا فرمایل چې تا کې دا ګناه ده دا ځان نه وباسه. داسې دریم شخص امام شعرانی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دا د امام سے مبارک رحمت الله علیه لوی کرامتو چې په هغه اوبو کې الله تعالی امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه ته دغه اشخاصو ګناه ښودله چې د دوی نه رجیده لګیا وه د دوی نه رجیده ختمېده او ورته یې وفرمایل چې د دې ګناهونو نه توبه وباسئ. اوس خو درنه الله ختمه که د دې نه توبه وباسئ. نو مرید له د دې خبرې تلقین ورکول پکار دی شیخ ته چې بچې ځان به چاردام کې ساتي ځان. بل شیخ له پکار دی چې خپل مرید ته د خلوت نشینۍ حکم وکړي. ګوشه نشین شه بچې چرته ځان له لږ وخت وباسه. د ورځې نیمه ګنټه ځان له کښېنه د ورځې 20 منټه ځان له کښېنه چې صرف تی او ستا ربي بس. د شپې وي او که د ورځې وي ځان لپاره بچې داسې ټایم وباسه چې ستی او ستا ربي او ذکر د خدای وي بس. دا ګوشه نشینۍ د خلوت نشینی دا په تصوف کې ګوره ډیره لازمه ده.
دا چې مونږ د صوفیه کرامو په باره کې اورو او دا زمونږ بعضې ملګري چلې کوي د رمضان المبارک په موقع باندې یا عام ورځو کې هم کولی شي چله، نو دا ټوله ګوشې نشیني ده. حضرت موسی علیه السلام مبارک سره چې رب کلام کولو د هغې نه مخکې 40 ورځې چله شوی وم. په تصوف کې چې دا چله رالی ده دا د حضرت موسی علیه السلام سنت دی. ګورئ اعتکاف دا د حضور علیه السلام سنت دی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم با غار حرا ته تشریف نوړو او رب ورته فرمایلی دي فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب، چې محبوب کله ته د دې دین د تبلیغ نه د جهاد نه د فرایض نه فارغ شنو بیا لږ خپل رب طرف ته ځان فارغ کا، ما سره هم لږ راځه خبرې کوه. وتبتل الیه تبتیلا، اے محبوبه د ټولو خلقو نه ځان یو طرف ته که ما طرف ته هم لږ بیا متوجه شه. سبحان الله. دا شان حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک هم ګوشه نشینی کړې ده. نو ګوشه نشینی هغه ګوشه نشینی چې فایده نه کوي، د خدای ذکر پکې وي. دا نه چې ګوشه نشین شي او فیسبوک کې بیا لګیای، ګوشه نشین شي په یوټیوب کې لګیای، ګوشه نشین شي او په موبایل کې مصروف وي. دا ګوشه نشینی زهر قاتل لبیا تعالی دا تا تباکی لګیا ده. او دغه ګوشه نشینی کې چې خطرناک ستا د پاره ده، د دې کوم ګناه چې ته کې په دې باندې تا باندې الله ګواه دی. ګوره حضرت شیخ عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په یو قبرستان باندې تیریدم، نو یو د قبر حال الله تعالی ما ته منکشف کو، و چې صاحب قبر ته مې وکتل نو وایي چغې والي چې لم اکن من المصلین، آیا زه د مزګزارو نه نوم؟ لم اکن من الصائمین، آیا زه د روجهدارو نه نوم؟ ما به روجې نه نیولې، ما به منځونه نه کول. وایي دا فرشتې ورله سزا ورکوي لګیا دي، ورته دا وایي چې بلکل تا منځونه هم کړي دي، تا روجې هم نیولې دي، تا ډور نیک اعمال هم ډېر کړي دي، خو تنهایي دې خرابه وه، یوازې والی دې خرابو. او په دغه یوازې والي ګناه باندې رب ګواه کېږي در باندې. هسې په ورځ د محشر چې داسې سړي نه الله تپوس وکړي چې ټول مخلوق نه دې حیا کوله، خلکو نه دې ځان پټ کو، ما نه درته حیا نه درتله، نو دا داسې انسان به په مخ څه پاتې شي. نو ګوشه نشیني پاکه. امام حسن بصري صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې څوک ګوشه نشین شو دی په سلامت شو، چې څوک ځان له شو دی په سلامت شو، د خلکو د غیبت نه محفوظ شو، د بد نظر نه محفوظ شو. دغه شان د خلکو چې کوم حقوق دي د هغې نه دی یو طرف ته شو، د الله په ذکر کې مصروف شو، د حرامو نه محفوظ شو. ډیر فواید دي. نو مرید له پکار دی، شیخ له پکار دی چې مرید ته د ګوشه نشینۍ تلقین هم کوي. موږ ټولو له پکار دی چې دروازې خامخا نیمه ګنټه داسې لمحه رب ته ورکو چې صرف بس مونږ یو رب دی، بس هغه دروازې مونږ ته اسانه وي او که د شپې اسانه وي چې دې لمحه کې بس د دنیا یو شیز هم مونږ سره نه وي. دا موبایل هر څه لري چرته سایډ ته کېدی، بندې کوي، لرې کوي. فتنه ده، لویه فتنه ده. او صرف ذکر تسبیح راولئ، تلاوت کوئ د کلام الله. تاسو ګورئ چې ورځ تر ورځه دې کیفیاتو کې به څونه خوند تاسو ته الله درکړي. دغه شان یو مرید ته که د وسوسو شکایت رالو، بعضې خلکو ته دام شکایت ډېرې راځي. مرید اکثر ابتدایي حالاتو کې وسوسو کې راګیر شي، د الله په باره کې وسوسه راځي، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په باره کې وسوسې راځي، د قرآن په باره کې وسوسې راځي، د دین اسلام متعلق وسوسې راځي، د شیخ طریقت په باره کې وسوسې راځي،
د عالم دین په باره کې وسوسې راځي، د والدین متعلق وسوسې راځي. داسې موقع باندې د شیخ طریقت ذمہواری ده چې دا مرید دی د لاس نه ونیسي او د دې وسوسو نه بهر کړي. ګورئ دا د ده ذمہواری ده. بیا به دا شیخ طریقت مرید ته ګوري، که دا مرید سمجدار او هوښیار و نو شیخ طریقت له پکار دي عقلي دلایلو باندې دا مرید پوي کی چې بچې دا حال دی، دا حال دی، دا طریقه ده. ته د معرفت یو طالبي او تا ته به دغه وسوسې راځي، دغه حالات پر راځي. د شیخ طریقت دا ذمہواری ده. که دغه مرید صابر ډیر زیاتو، استقامت پکې ډیر زیاتو، نو بیا شیخ طریقت له پکار دی چې مرید ته فرمایي چې بچې ته په دې حال باندې صبر وکړه او چې دا کم معمولات د خیر ستا دي، دا ذکر کې، وظایف کې، تلاوت کې، تهجد کې، نور د خیر معمولات دي، په دې باندې همیشوال اختیار کا او بچې ډیر زر به زه تعالی دا خوشخبری در کوم چې ستا د دې زړه نه به د هر څه الله ختم کړي. سبحان الله. او ستا دا باطن به الله تعالی د نور په شانو پړه کوي. سبحان الله. خو دا مرید کې چې کوم استقامت وي، بعضی مرید وي هغه لږ داسې جاهل پکې وي، علم پکې نه وي، سمجدارم نه وي، نو داسې مرید سره به بیا شیخ طریقت څه کوي؟ نو داسې مرید له پکار دی چې د خپل شیخ طریقت مجلس کې چې کلم کینی نو دا خپل زړه دی د خپل شیخ طریقت زړه ته برابر کی. دا خپل زړه دی د خپل مرشد زړه ته برابر ساتي او چې دا کم کیفیات دي په مرید باندې دینه د خپل مرشد خبرم کی چې سبا په ما دا حالات دي، په ما باندې دا کیفیات دي. نو مرید به هم تصور کوي د خپل زړه چې ما دا کاسه نیولې د خپل شیخ ته، او دی خو به پیر صاحب تصور کوي چې ما ته د حضور علیه صلوات و سلام مبارک د طرف نه، د خپل مرشد د طرف نه، د سلسلې د بزرګانو د طرف نه یو رڼا راځي زما د سینې ته او زما د سینې نه دی مرید ته کنورټ کیږي لګیا ده. دغه توجه به ورکوي شیخ خپل مرید ته. خو دغه کمال به شیخ طریقت خپل نه ګړي، اگر چې د دې مرید اصلاح وشي او کیږي، داسې اصلاحي کیږي. د وسوسو متعلق نن سبا ډیر زیات دغه حالات راځي. دا وسوسې راځي ولې؟ د دې وجوهات څه شی دی؟ وسوسې لومبۍ وجه دا ده چې انسان تنهایی کې ډیر زیات ځان ساتي، بیکاره تنهایی چې کومه وي، بیکاره غلط سوچونه، شهوتي سوچونه، د بل په باره کې نیگیټیو سوچونه کول، موبایل په تنهایی کې ډیر استعمالول، غلیظ ویډیوز، غلیظ پکچر، داسې نور غلط اشیاء قتل، نو دې سره د وسوسو شکار کیږي، که هغه مرید دی که غیر مرید دی. دویم وجه ګر کې کور کې دینی ماحول نه کېدل. کور کې دینی ماحول نشته، زه تا بسې خبرې، ته ما بسې خبرې. کور کې چې پلار کینی خپل رشتہ دارانو بسې هغه لګیا دی، که مور کینی هغه خپلو رشتہ دارانو بسې لګیا ده. نو داسې قسمه ماحول کې د دې اولاد د دې کشرانو دا ذهن د وسوسو نه ډک شي، د هر چا په باره کې هر چا ته هغوی د شک په نظر بیا ګوري، نو داسې قسمه انسان د وسوسو شکار شي. درېیمه وجه غلط صحبت، غلط مجلس کې ناسته کول، دا هم د انسان د وسوسو شکار سبب جوړیږي. دغه شان څلورمه وجه په چا باندې غټ مصیبت تیر شوی دی، یو لویه صدمه پې تیره شوې ده، او هغه په دې یاره کې وي چې هسې نه دا صدمه را باندې بیا چېرته رانه شي، دا مصیبت را باندې بیا چېرته رانه شي، او دی په دې سوچ او فکر کې وي
نو دې سره هم د وسوسو شکار شي. چا باندې لویه بیماري تېره شوي وي او هغه بیمارۍ نه الله تعالی روغ کو، دی بیا هم یریږي چې اسنه د بیماري نه باندې بیا رانشي. یو ډېر پابندۍ والا ژوند کې انسان هم د وسوسو شکار کېږي. ډېر سخت پابندي چې بې ځایه پابندي چې وي، یو د شریعت پابندي خو موږ ټولو باندې ده، بې ځایه پابندي دې سره هم انسان د وسوسو شکار شي. کم علمي یو انسان یو خبره باندې زړه خوري، دنه زړه خوري، نو کم علمي په وجه هم انسان د وسوسو شکار شي. دنه دی په موضوع کې د یو خبره ګرځي، چا سره شیر کول هم نشي، چاته کول هم نشي، او علم د کم وي. داسې موقع باندې دله پکار دي چې پلار سره، مور سره، والد رور سره، یو عالم دین سره، یو روحاني شخصیت سره دا خبره شیر کی چې د زړه سپک شي. دغه شان د وینې د کمی په وجه هم انسان د وسوسو شکار کیږي. چا سره چې ډېره زیاته مینه وي، محبت وي، نو د هغې د وجه هم انسان د وسوسو شکار شي. ځکه خو به غوث پاک صاحب رحمت الله علیه فرمایل، ډېر ښکلی قول دی، وایي چې چا سره مینه کې، محبت کې، نو له خیال کوه، هسې نه چې رستو خپېمانه یي چې اوهو دی خو د دونه مینې محبت قابل نو، ما وله دونه مینه ورکړې وه. چا سره چې وایي بغض کې، حسد کې، عداوت کې، نو هم جلدیوالی مه کوه، رستو هسې نه خپېمانه شي چې اوهو دی خو د دونه عداوت د دشمنۍ لایق نو، ما ورسره دونه دشمني کړې وه. نو فرمایل به چې په دشمنۍ کې، یعنی چا سره په نفرت کې او په محبت کې جلدیواله مه کوه. او لویه وجه چې وسوسو کې انسان راګیریږي هغه د شیطان او د نفس غلبه ده. کوم انسان چې وسوسو کې راګیر دی، د نفس اماره کې روان دی، نفس اماره کې روان دی، دله پکار دی چې د نفس له لوګي ورکی، دی لږ اوږې وساتي، د مخالف عمل شروع کی. غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې ته د نفس په تابعدارۍ کې اخته یې او نفس تا په تباه کولو کې اخته دی. نو داسې موقع باندې یو مرید له پکار دی چې خپل شیخ طریقت ته خبر ورکړي چې صاحب په ما دا حال دی، هغه به ورته د دې علاج وښیي، دا د شیخ طریقت ذمہواري ده، ریسپانسیبلیټي ده. دغه شان داسې حالاتو کې دا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم چې ورد کوي څوک، الله تعالی به د دې وظیفې د برکته د دغه وسوسو نو باسلی کی. دغه شان دا سورة الاعراف کې آیات مبارک ته و اما ينزغنك من الشیطان نزع فاستعذ بالله انه سمیع علیم. دغه آیات مبارک چې 101 دفعه څوک ورد کوي نو الله تعالی به د وسوسو د دې حالاتونه وباسي. شیخ طریقت ذمہواری بلا دادا چې مرید بعضی حالاتو کې په بیداری کې یا د خوب په حالاتو کې لږ ته داسې خارق العادت څیزونه ښکاره شي. بعضی مرید وایي چې بس خو زه خو ورسېدم، بس ما ته د خپل شیخ د صحبت اثر د ناستې حاجت نشته. هغه د شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله علیه مریدو، هغه به خوب کې روزانه جنت کتو، جنت به کتو، ډیر سړی خوشاله و. چا ورته ویل چې هلکه ته د شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله علیه صحبت ته ولې نه راځې؟ وایي زما هغه ته د ناستې اړو حاجت نشته، بس دی. اوس وایي ولې؟ وایي زه روزانه جنت ګورم، هغه به یا ګوري یا به نه ګوري، ما ته الله دا لوی مقام راکړو، زه روزانه د جنتونو سیل کوم. حضرت شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله علیه ته چا خبره ورکړه چې حضرت صاحب دا فلانکې مرید خو دې داسې وایي، ښه وایي ده ته سوال جواب وکړه چې کله ته بیا داسې خوب وګورې نو ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم په خوب کې لږ ووایه. هغه مرید ته چې دا خبر ورسېدو، هغه چې
خوب بیا وکتو خوب کې ورته د شیخ جنید بغدادي مبارک رحمت الله علیه دا خبره را یاد شوه نو کله چې ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم ویلي نو په حقیقت کې ډیران باندې ناستو شیطانی کشف و شیطانی خوبونه مرید ګوره د دې ادراک نشي کولی چې دا شیطانی دی که رحمانی دی دا به ورته شیخ لاره سموي ګوره یو تربیت پکار دی نو مرید لوی په دې باندې توجه نه د پکار چې او بعض خلک ما ډیرو قتل تاسو هم کې دې شي مشاهده کړي زه ګوره دې خبرو کې ډیر خیالم کوم ما چې کم داسې کس قتلې دی چې دا کشفونو دعوی کوي هغه د خوبونو د کتو دعوی کوي هغه د اولیاء سره د ملاقاتونو دعوی کوي هغه بینمازم وي هغه بے ذکر می هغه بیچاره دام می هغه په وظایفو کې تکړه نه وي هغه د شریعت خلاف ټوټلی جون تیری ما کتلی دی ګوره هغه صرف بس په دې باندې اکتفا کړی وي چې بس ما ته خو کشفونه کولو شو زه خو رسیدم نو مرید تک داسې قسمه حالات کولو شو نو شیخ طریقت له پکار دی چې د دې مرید دا راز پورې وساتي داسې نه چې دا مرید د خلکو ته شرمۍ بیا چیرې فلانکې مرید خدا سے داسې خبرې کوي نه د دې مرید د دا راز پورې وساتي او مرید ته د دې خبرې تلقین وکړي بچې دا شیز خو یو وړوکی څیز دی اصل شیخ د الله بندگی ده اصل شیخ د حضور علیه الصلاۃ والسلام سنت دی اصل شیخ ذکر دی اصل شیخ تهجد دی اصل شیخ د الله تعالی ته سجده لګول دی نو مرید ته د دې خبرو تلقین وکړي دغه شان مرید که چرته داسې مرید کې یو پیر صاحب یو شیخ طریقت حرکت وکړو چې هغه بیریش خلکو ته مایلو بیریش خلک پیژنئ نوخیز الکان کچا الکانو طرف ته دا رساله قشیریه کې لیکلي دي نو مرید شیخ طریقت له پکار دی چې مرید ته د دې بارک اصلاح کی شیخ طریقت له پکار دی چې دا مرید د اصلاح کی چې بچې دا کم سوچ او فکر ستا دی دا چې کم طرف ته ستا توجه جوړه شوی دا به تا خراب کی اصل کار به درنه پاتې کی او ذلیل او رسوا بشي ذلیل او رسوا بشي حضرت امام قشیری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې زمونږ د بزرگانو په دې باندې اتفاق ته څوک چې الله تعالی ذلیل کول غواړي څوک چې الله تعالی د ځان نه غافل کول غواړي وای داغه توجه حرام سيزونو طرف ته پیدا شي داغه توجه حرام سيزونو طرف ته پیدا شي اگر چې وای د دنه د ډیر کرامات ولی نه ښکار شي او فرمای چې د شهدا مقام ته ولی نه رسیدله حضرت واسطی رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې وای سوق الله تعالی ذلیل کول غواړي وای د توجه بدبودار سيزونو طرف ته پیدا شي حضرت فتح موصلی رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې ما د 30 مشایخ داسې مشایخ چې د وخت ابدالانو او یغی سره ما ناس تکړی دا او هر یو شیخ ما ته د دې نصیحت کړی دی چې د نوخیز الکانو نزان لري وساته د نوخیز لکانو نزان لري وساته نو دا د شیخ طریقت ذمہواری ده که یو مرید کې داسې قسم حرکات وکړه نو هغه نه به منع کوي شیخ غوث پاک سے عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیہ فرمای چې د هلکانو سره ناستا دا انسان غیر سنجیده کوي زنانو سره ډیر ناستا دا سي انسان گناہ طرف ته ډیر مایل کی فساق و فجار طرف سره ناستا دا زنانو سره ناستا وای دا سي انسان کې نفسي خواهشات ډیر زیات پیدا کی گناہ طرف ته ډیر زیات او فساق و فجار سره ناستا وای دې په ګناه باندې دلیر ډیر زیات وي او بادشاہانو سره ناستا وای د کې تکبر پیدا کیږي
د هرې ناستې خپل اثرات خو وي که نه. نو کوشش پکار دی چې نوخیز هلکانو نه موږ ټولو له ځان ساتل پکار دي. داسې قسمه د شهوت په نظر نه کتل پکار، او که هم ګوري نو توبه دې وباسي، که شوي توبه دې وباسي، او که وشتي په ځان دې څه جرم کی دي، یاره ما نن یو غلط نظر کړی و، زه به نن 20 رکاته نفل کوم، د نفس له زور ورکوم. یاره ما نن داسې حرکت شوی دی، زه به نن وظیفه خو باسم کوم 500 دفعه به درود شریف یم چې د نفس ته مې زوره نه میلو شي. ما نن دغه ګناه شوې ده، نن د ماسپښین روټۍ په دې نفس نه خورم، پرېږده چې دته لږ پته ولګي. نن پې د ماسوتان روټۍ نه خورم، نن پې د سهار چای نه څکوم، ګوره په ما باندې د نفس دا کار کړی دی. ته ګوره چې دی ټیکېږي که نه ټیکېږي، خو مونږ علاج نه کوو د ده. تاسو د ده علاج شروع کوئ، دی به آخر سر درته کېږدي. دا نفس و شیطان صوفیه کرام فرمایي بیا خپلو کې مشوره وکړي چې دا سړی خو ټیکېږي نه، په خپل حال به یې پرېږدو، که دی مونږ څونه ګناه طرف ته راکاږو، دی خو نور تقواداره کېږي، دی خو نور تقواداره کېږي. نو تا دا نفس او شیطان په خپل حال بیا پرېږدي، بس بیا تا دی منې شي. بل مرید کې که پیر صاحب حسد وکتو، نو دله پکار دی چې دا مرید دی د حسد د بیماری نه منع کی، چې بچې د حسد مکوه. خاص کر پر بیانو سره حسد دا یو فطری عمل دی، بس بعضې کسانو کې دا شی وي، یو پیر صاحب سره مرید ډېره مینه وکړي، بل مرید لږ زړه کې دغه شي چې اوهو دا وګوره ده سره خو شیخ مینه ډېره کوي او موږ سره یې دونه مینه ونه کړه. نو بیا هغه پیر بای سره دا نور پیر بیان لغونتې سم نه چلیږي. یا یو مرید وي هغه په دې خدمت کې ډېر مخکې وروسته وي، نو بل مرید ورته وایي دا ډېر مشروط دی، دی داسې دی، دی داسې دی. هلکه ته سوچ وکړه دی دا خدمت د چا کوي؟ شکر وباسه چې زما د شیخ خدمت کوي، زما د مرشد خدمت کوي، زما د مرشد داستانې خدمت کوي. زه خو نشم کولی، دی خو کوي، دله خو افرین ورکم، دله ټاپي ورکم، چې زه خو نشم کولی. او دا ته تصوف مسله م یاد وساتئ چې کوم یو مرید، خاص مرید چې د مرشد خاص خدمت کوي، وایي د ده ادب هم داسې پکار دی څنګه چې د مرشد ادب وي. ګورئ دا د تصوف مسله ده، ګورئ د ده ادب هم احترام هم داسې پکار دی. خو هسې نه چې هغه مرید هم بس بیا لغونتې بره لاړ شي، هغه وایي چې اوهو زه خو هم ورسېدم، هغه هم د شیطان او د نفس په جال کې چرته راګیر نشي. نو حسد نه به هم پکاري چې مرید دی وباسي. الله تعالی دی چې کومې ذمهوارانې په ما باندې دي، کومې ذمهوارانې په تاسو باندې دي، الله دې وکړي چې موږ ټولو نه دی الله تعالی په احسن طریقې سره ادا کړي، او الله تعالی دې وکړي چې موږ ټول دې د خپلو مریدان، د خپلو مشایخو صحیح مریدان جوړ کړي. صاحب کان پاکان چې څونه تیر شوي دي، اکثر به دی د خپلو مریدانو ته فرمایل چې اگر چې موږ ټول د هغې مریدان یو، د هغې غلامان یو، خو ملګري به یې ورته ویلې. څوکی باباجي صاحب رحمت الله علیه شو، وایي دا زما ملګری دی د طریقت، زما د تصوف ملګری دی. نو هغې دا دعوی نه دي کړي چې مونږ پیران یو، دا زموږ مریدان دي، دونه عاجزین کې ساري. هغه څوکی باباجي صاحب رحمت الله علیه چېرته تشریف یوسلو، نو یو پیر صاحب و، هغه ډېر القابات ځان ته په بورډ باندې لیکلي وو. نو باباجي صاحب رحمت الله علیه وجړل، څوکی حضرت صاحب رحمت الله علیه. نو یو مرید ورته فرمایي چې باباجي ولې مو جړل؟ وایي د پیر صاحب باندې خفه شو. ولی جی وای دی په نفسیاتو کې راګیر شوی دی، مقامونو بس یې نښتی دی. نو مقامونو بسې به مونږ نه ګرځو، د الله رضا بسې به ګرځو، د حضور علیه الصلاة والسلام خوشنودۍ بسې به ګرځو، د خپل مرشد زړه به ګټل غواړو. شیخ بایزید بستامي صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې ته د خپل شیخ زړه وګټه، د خپل مرشد په زړه کې ځان له ځای پیدا کا،
ستا مرشد دا زړه دا د الله تعالی د نور مظهر دی چې کله د الله تعالی د نور ستا د دې مرشد په دې زړه باندې راوریږي نو ستا به هم د دې مرشد په زړه کې ځان له ځای پیدا کړی وي نو ستا په دې زړه کې هم ځای شته نو هغه نور به الله تعالی هم درکوي د هغې اثرات په پتا باندې راځي الله تعالی دې په دغه خبرو باندې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین